نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترمو مسلمانانو، نن په معاشره کې د بدقسمتۍ نه د پبجي گیم دا هم عام شوی دی. پس خلکو مونږ او داس به پرېښودی، یو چا به ذکر پرېښودی، یو چا به تلاوت پرېښودی، دغې پبجي گیم ته به ناست وي او څوک به مونږ او د ذکر هر څه به خپل ټیم کوي، خو نه بیا هم پبجي گیم کول دا هم ښه کار نه دی. لکه ډېر خلک به کې تاسو به داسې هم اورېدلي لیدل به مي چې څو به کې دماغي ګډوډ شي او داسې کسان به کې هم ما اورېدلي دي چې هغوی به کې څوک وشتلي دي، څوک یې قتل کړي، دومره یې ځین کار پرېښودي. نو کار خو یقینا بد دی، ښه کار نه دی. خو راځم دې خبرې ته چې آیا د پبجي گیم په کولو سره څوک د دایره اسلام نه خارجیږي او که نه، او د چا نکاح ماتیږي او که نه. نو تاسو به په دې پوسټ کې کتلی شئ چې دې کې دغه وایي چې پبجي گیم کولو والا د دایره اسلام نه خارج دی او دغه رنګې دا پکې هم ورکړي دي چې نکاح یې مات شوې ده. دا د جامعه بنوریه چې کوم دی فتوا ده. خو اوس که عوام دا سوال وکړي چې پبجي گیم زه کوم، په دې کې د اسلام نه وتل دا څه وجه ده او په دې کې د نکاح ماتېدلو دا څه وجه ده. او ډېر خلک دا هم وایي چې په دې کې خو موږ نه خانقابه ولیدله، نه به کې مو خانقابه ویشتلې ده، دغه رنګې موږ په دې کې نه بوتانو ته سجده وکړه نه مو لیدله. نو آیا د هر پبجي والا چې کوم دی نکاح ماته شوه او هر پبجي گیم والا چې کوم دی د دایره اسلام نه خارج شو؟ دا خبر خو یقینا کمزوري ده. لکه یو خبر خو دلیل غواړي که نه، چې یو سړی وایي زه پبجي گیم کوم خو ما نه خانقابې مې ډزې کړلي او نه چې کوم دی ما بت ته سجده کړې ده، نو مونږ څنګه دا د اسلام نه خارج کړو او مونږ څنګه دته وایو چې ستا نکاح ماته شوه؟ نو محترم یو فتوا چې کوم دی هم په داسې لیول ورکول پکار دی چې په هغې کې خو مکمل تفصیل وي که نه. که داسې ګول مول فتوی بس چې پبجي گیم چا وکړو د اسلام نه خارج شو، پبجي گیم چا وکړو چې کوم دی د هغې نکاح ماته شوه، نو دا خو تا خلک چې کوم دی ډېر په لوی امتحان کې واچوله او خلک چې کوم دی تا ډېر په لوی شک کې واچوله. نو لږ د فتوی چې کوم دی تفصیل پکار وي او ما د ډېر کسان نه په خپله تفصیل غوښتلی دی یار، معلومات مې دې کړي دي چې تاسو ولې دا کوئ. په دې کې خو چې کوم دی خلک خانقابه ولې دغه رنګې خلک بوتانو سجدې کوي، ما ته کس وي ما ترې راوښایه راشه مونږ خو دومره کول نه کړو نشته پکې. نو زه به هغې ته بیا څه جواب ورکوم؟ ما څه بل جواب نشته دی او نه زه پبجي گیم کوم او نه دې بیان نه دا معلومیږي چې ګورئ زه پبجي گیم کوم، نه پبجي گیم کوم، نه په موبایل کې دا ساتم. زه بالکل خلاف یم، ښه کار نه دی، فضول کار دی. خو لکه داسې خطرناکه فتوا ورکول چې مونږ یو سړی بالکل اسلام نه بهر کړو او د هغې نکاح ماته کړو، نو داسې لږ دلیل غواړي چې نو داسې برنقه د هر پبجي والا نکاح ماتول او د هر پبجي والا د اسلام نه بهر کول دا بیا لږه مشکله خبره ده. نو الله رب عزت دې مولا د نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت دې موږ د بد عمل نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.